ګرانو کتونکو زه خالد نذیر اول نوشهره دې وخت کې موجود یم په نوشهره کلان عثمان خیلو کې دلته د باران نه پس کوم صورتحال ستاسو په مخ کې دی دلته د سویچ طاقت نوي شوي دي او د هغې د وجې چې کوم دی ټولې اوبه په کورونو کې داخلي شوي دي موږ سره دلته ملګري موجود دي د دې حوالې سره څه وایي تاسو څه دي دا دې ته اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم دا روډ جوړ شوی و په 2012 کې دا نېشنل حکومت کړو ډېر مزیدار روډ یې جوړ کړی او دا د دې پی ټي آی ناقص کارکردګۍ له لاسه دا وګورئ دا حل دی دوی ته موږ ډي سي صاحب ته درخواست هم کړی چې دا ډرینګ دې وکتې شي دې باوجود هم ډي سي صاحب ته ایکشن وانه نه ټي ایم اے والا نه ټي ایم او وایسته نه باوجود هم دوی دا پیپونه را کندې وکړي او دا د لښتو انتظامیه چې لښتي دغه شانتې بندې پرېښودې دي وروسته کلوټ کې لګولې کلوټ ټول مکمل اوس بند مخکې پکې غونډې ټولو غریبانانو پیپونه یې مات کړ هغوی ته تکلیف کې د ګیس هم او یو ځای بل ځای پیپونه غورځولي ټول روډ بلاک کړ او نالې بند دي وایي کاکا وایي نالې بند دي ټولې نالې بند کړي صفایي نشته بالکل د نوښاره د کمیټې یو سل یو کم څلوېښت کسان دي هغه پرویز خټک ټول کورونو ته لیږلي دي په کور کې ناست دي په کور ترخاګانې دي نکاسي بالکل د نوښار نشته دی نالې ډکې دي کله نه چې اختیار ولي پاس شوی دی دا د نوښار خلکو له سزا ورکوي دا نور څه نشته دی کاکا السلام علیکم یاره بس این سره ایجیبی رو بانی وشی دا حل دیں گے امید دیں گے پال ہو گئے اللہ رحم کئی چیزی دی حکومت نہ بدیں گا چاہا لیکن یہ خدا دیتا سو خراب شراب کو چاہا گئی کومنا مراکوی دی سر مقاری دے کی مدان دے جوز کری دی آگا لحظینا غلبانا یا بمانیان دی جمان دړه د یو کټول دی دا مونږ د خبرو چې د سوري سره نشي دا راځي نوشهره کلان محله عثمان خیل دی دې کې کوم د باران نه پس صورتحال پیدا شوی ټول اوبه په دې داخلي دي نو ډېر زیات تکلیف کوي دا مجلس اسلام دی دا د مخې ته چې کوم دې صورتحال دی تاسو کتلی شئ دا اول نوشهره پښتون باندې تخم په جوړ راوړل دا په دې تخم جمعه ته حل وته وایا راځه کته اوسای ته څه کړل استاد یو راځه دلته راځه خو راځه استاد دې نه وایي ځای باندې دا وایا د دې نه مارای رانیزم په غزا ده دا علاقه مو بګر راوړل دا له ټول عمل د مزال د خصوصي بلګان د پنځران نوشي او د کال مدې کې د مونږ دا وګورئ دا د عثمان خیل د جومات حل دی دا او برابر شوي دا لښتي بند دی زمونږ هر یو ورکر هر سرکاري ملازم د کار نه کولو تنخوالي چې کار پې کې پیسې به ورکوي دا وجه سره صفایي نه کېږي یا دا نه کوم هغې دا پیپونه چې کوم دلته دي د هغې نه میډیا والا روان دی د دې لپاره موږ لیټر کړی ډي سي ته هم کړی نوشهره ډي سي ته هم کړی ټي ایم اے ته هم دې څه وایي هغه وایي زه به راځم زه به جایزه اخلم لا نن تر اوسه نه دی راغلی پرسنل لیټر مو ورته کړی ملاقات هم ورسره شوی د عثمان خیلو د خلکو خو نه باوجود هم هغه نه راځي دې باندې په دې روډ باندې 33 کروڑ 32 لاکھ روپۍ لګېدلي او نه باوجود هم دوی دا پرمیشن ورکړو د ګیس دا چې دا ګیس پیپونه یې واچول مونږ لښتي یې بند کړو کلوټ یې بند کړي هغه کلوټ بند دی دا زموږ د عثمان خیلو د جومات حل دی چې څوک ورته مانځل هم نشي راتلی دې دی کوم هغه مینې ایم پی دی هغه څه شو ای ته نو هغوی نه راځي دې څوک هم نشته نه احد شته دغه شته اسحاق شته نه پرویز خټک راځي دغه انتظامي حالات دی او مونږ به په ننه پورې زمونږ دا مسله حل نه شوه نو بیا به عثمان خیلو خلک روزي روډ په بندوي او مونږ به ډي سي نوشهره دفتر ته هم ځو چې مونږ په دفتر وشو مونږ ته نه یېرېږو نه ځکه چې مونږ خپل حق غواړو او مونږ ته خپل حق میلو شي مونږ ته د ټي ایم اے والا کسان رولېږي مونږ ته یې لښتي کولو کړي وروسته کورونه پرېوتي دي وروسته ډاک دي اوبه ولاړ دي جومات ته څوک مانځلی نه شي راتلی لکه دې به اخر حل شي دا د روډ اوبه روانې دي ښکته کوڅو ته دي روډ اوبه روانې دي ښکته ډاک ته سوځېږي د دې مین وجه چې کوم دا د اوسنۍ نوې کنیکشن چې دی وکړو
نو هغه زه خو هغه انجینر تاریان یم چې کوم انجینر په نگرانۍ کې دا دونه غټ پیپ په لښتي کې کېښودل شو نو زه خو د دې عقل تاریان یم چې ستا اخر ته ته څنګه انجینر یې چې ته یو نیم فوټ لښتې او په هغې کې یو فوټ ته پیپ مونږ ته ږدې نو اخر ته دا سوچ نه کې دا وروسته دونه غټ آبادي دی اخر د دې خلکو به څه کېږي نن دویمه ورځ د باران شروع دی دا اوبه چې کوم دي ځمکه جذب کوي نو د مونږ کورونه خو به الرېډي که نن نیک کال پس وي که میاشت پس یا به تباه او برباد تاسو به مخکې روډ هم ووینئ. زمونږ ګلۍ ټولې غرق شوې ښه د دې کنیکشن په وجه باندې دا روډ چې کوم دی غرق شو ځکه چې دا دویمه ورځ د باران شروع دی او دغې باران چې څونه اوبه وي هغه ټول ځای کې لاندې جذب شي کله چې اوبه جذب شي یو ځای کې نو هغه ځای کې هغه ځای کینی او بل په دې روډ باندې کوم رش دی هغه ټولو ته معلومه چې کوم لوډ ګاډي دي هم معلومه ده او زه انجینر ته دا درخواست وم چې د خدای خاطر وکړه د خدای رسول نه ویارېږه مهرباني وکړه د دې پیپ ته هر څه کې هغه وکړه خو مونږ د دې غم نه خلاص کړه ځکه چې اخر مونږ به تر کومې پورې صبر کوو د صبر یو حد او حد دا دی چې مونږ ځالې نن په باران کې میډیا راغوتې ولاړ د جومات مخې ته ولاړ ستا د لاسه دا غونډې اوبه ولاړې دي ته څنګه انجینر تا کوم کالج کې تا کوم یونیورسټۍ کې د انجینرینګ کړی او تا له اخر دا سرټیفیکیټ درکړی چا دی زه خو دا اریان یم تا له دا سرټیفیکیټ درکړو تا له دې ورځې لپاره درکړی چې ته په وروسته غونډ کې غونډه دنیا به تباه برباد کړې د دې باران په وجه دا اوبه ولاړې پرون یو ګنټه باران شوي 9 بجې باران ودرېدلې د 9 بجو نه وروسته تر 1 پورې دا لښتي دغه شانتي پوزیشن نن سهار باران شروع شوی دی والله علم چې دا باران دا اوبه دا به تر ماښامه وي که د ماوسین دې پته نه لګي ځکه چې دې نه وروسته ډېر غټ آبادي دی کم از کم 50,000 آبادي وروسته دې نه د هغه 50,000 اوبه دي کورونه اوبه راځي د سړک خپله نکاسي دي د خپل نکاسي جوماتونه دي څومره نکاسي هغه دی مین یو لښتې دی او هغه لښتې چې کوم دی د ګیس محکمې د ګیس د انجینر چې کوم جو دغه مونږ ته هغه پیپ واچو د هغه مهربانۍ سره دا بل مکمل بند دي بل خبره دا ده چې ټي ایم ای والا قسم خوړلی دی چې مونږ په دې دخوا محل نه وکړو یونین کوسن نه وکړي کومه صفای نه کوو په 19 فروری باندې چې کله د اختیار ولی او د امیا عمر الیکشن هغه چې دا صفای کله شوی و هغه خټ نه دم پرتی دي ولی دې ټي ایم ای دا چې کوم دی هغه صرف خټې راوکړي د شو د پاتې مونږ کار کوو مونږ له اوټ راکړي او چې کله الیکشن وشو د هغې نه پس ماشاءالله هغه خټې تر اوسه بوجتې کړې نه دي د هغې نه وروستو چې کوم دی دا دې صفای نه ده شوي اوس هم زه جولۍ نیسم چې خدای ته وګورئ رسول ته وګورئ کم از کم ټي ایم ای والا مونږ د صفای وکړئ د دې سر نه والې تر هغه سر د خپل لښتي کې څونه جاړې دي څومره بوټ دي دا هم صفا کړه او د دې نه علاوه دا خټې راوباسه او که نن نی سبا له ته مونږ له ایکسیډر راوله او دا صفای مونږ د مکمل صفای وکړه دا د بیلچو کار نه دی دې ته به ته مکمل اوبه بلاکې د هغې نه پس په ایکسیډر باندې ولق لګېدل شي پوه شوې هغې د دې حل دا نه دی صرف دا خو نه چې به تاسو وراشئ مونږ به ټاپه به ته لګو ورټونه به خلي او باقي به مونږ دغه حلي نو خدای ته وګورئ مونږ تاسو سره مینه محبت کوو زمونږ مشران یې زمونږ لیډران دي مونږ د چا خلاف بیان نه ورکوو مونږ صرف خپل حق غواړو او خپل حق چې کوم دی مونږ ستاسو نه بغوا دنګ تاسو مشران دي مهرباني وکړئ دا حق مونږ له راکوي ختم داغ ورته یو خبره ده سلمانه دی خلاصه ته به دا خبره وکړې چې دا پکې نوې دا کله شوې دا کودای دا د دویمه ورځ د درېیمه ورځ د کودایي شوې ده خیر اوبه روانې جذب کېږي خلکو کورونه پکې تباه عوام د کېږي کورونه نشي راوتې د دې اوبو د بهین دغه ګلۍ کې چې کوم دي ماجران دي هغه مخامخ ناستې وګورئ بیا چې دا څه بول لري بیا څه کوي بیا کور کې ناسي نو بس کور کې ناست مخامخ وګورئ هغه ماجوره پکې راوړې هغه نن درېیمه ورځ د په ګیټ کې ناستې درېیمه سل په ګیټ کې ناستې ډاکې مکمل اوبه دي مکمل د خیر شانتي ده په دانه دانه اوبو کې موږ د کور راوځو چې معمولي یو ورځ باران وشي نو به د دې وجې د انکار خراب وي کلام ممکن حل دی باران نه پرته حل دی او تاسو کته شي دا ورنه څه پښتون نه وایي واشه ته سورای درا شو خپل خبره لا بنتا سو پیرو والی دا ما د دې پیره دا تاسو نوم دی زما تراب نوم دې درې څلور پیره ما دا بند کوم دفتر روډ او بټو زرین آباد بټو درامات دا صفای نه کول په وجه باندې دا صفای یو قسم نه کوي راځي نه څوک نه کوي کمیټه والا کمیټه والا څوک ټیمه والا دلته کمیټه والا دلته را کمیټه والا را لګي یو کس نه صفای خو به ویلی مودي وته چې درې څلور لیټر مو وته کړی دی ها پرسنل ورغلیو ډي سي نوشهر ته هم کړی ټي ام ایس ته هم لیټر کړی اینا باوجود هم دا حالات دی ټول نه لیټه الیکشن دې خوانه راغله او نه راځي او نه راتلو نو ملي په ساره پورې دا حل نشو نو بیا به مونږ روډم بندو او ډي سي نوشهر افیس ته بم ځو لکه مونږ ډي سي صاحب نه خاص ګیله ده
دا اوبه د مقبرې ته مخامخ دي مخامخ مقبرې ته موړي دا تاسو دا لاندې تاسو ویډیو کوي کنه تاسو دا لاندې وګورئ دا وګورئ دا لاندې وګوره روډ اوپر روانې دي کار به سم شي دا پولونه چې لاندې چپ پراتی د دې لاندې مسالې پرتې دي دا پولونه چې ختم شي او خدای کې منهولونه نشته شل فوټه پول دی او منهول پکې نشته نو دا اوبه به ځي کوم دا لاندې نه ګیرې شي دا نالۍ دي ټولې بند دي چې دا ازادي شي دا ګاندونه کېږي نو اوبه به سلار وایي نالۍ خو بالا کولاویږي صفایي کېږي که نه صفایي نه کېږي نالۍ به څنګه کولاویږي صفایي خو دې نه کېږي دا وګوره جی دا حالات دي دا دغه روډ اوبه را روانې دي د روډ اوبه را روانې په دې ګډۍ راځي را دننه کېږي دلته کې دا لښتې ورپسې مات شي چې باران ترې واچي لښتي د پاسه راوړي او دا اوبه ټول ډېر ډاکي دا مخامخ 3-4 کورونه دي دغه 2 کورونه دي دغه کور لانټر چې کوم دی کېناسته ای ورته دغه پیلر والي دغه سیټ دیوالې ناست دی د دې کور د راغورځېدو خطره ده دا ټول اوبه دلته کېږي وروسته کورونه والا وایي چې دغه آبادي خرابېږي وروسته هغوی نه پرېږي ورته غټ بند والي دغه مازدوران دغه نن 4مه 3مه 4مه ورځ په کور کې ناست دي دا 3-4 مازدوران دي مونږ چې کوم دي د دې د اوبو د وجې نشي راتلی شي صرف د دې اوبو مسله ده د نالو صفایي نشته هېڅ هم نشته چې چا ته ووایو بس وایي زمونږ کار نه دی خو چې د اوټونو ورځې شي اوټونو له بیا راځي یاره وایي مونږ دې اوټ راکوي مونږ ته راکوي اوټونو ورځو کې مو ښه تابعداري کوي او اوس چې مونږ ته مشکلات دي مونږ دغه شان کړېږو پکې دا ټول ډک دی دې کې تقریبا کم سے کم دا لښتې مو ته مات شوی دی دا لښتې ورته مات شوي دي دا وګوره دا ورته مات شوي خو باران چې وشي وختي باران چې وشي د دې لښتو د پاسه دې کنارې د پاسه اوبه وړېدي دا اوبه لږه مخکې نه دي دا اوبه د روډ اوبه بار راځي دننه راځي په کله چې لښتې د اوبه بار تللی د ګلو د اوبه بار تللی هغه اوبه دې خوا ته هغه دننه راځي ګلو ته راځي مخامخ دغه وګورئ جي دغه دی دغه تاسو ټول کولې عام ښکاري دغه د غریبۍ کورونه دي لس شل ورځې تقریبا 3 کاله چې دا موږ جوړ کړي ګډۍ نه پخې د هغې باوجود د اوبو ورشي درب دغه بورې ټولې راغورځېږي زموږ مې خواست کړی ده چې د دې څه لار وباسي دا ټول ماشومانان غریبانان چې کوم دي په عذاب دي هغه څه نوم دی عمران علي هغه څه څه مسله پیدا شوه دا مسله دا کنه بس دا نن مسله پیدا شوه لکه دا مسله دې سره پیدا شوه اوس دا مسله ته مسله نه پیدا دا پیپونه چې کوم دا کې په کړي هغه ټاپ دا وته د کاری دی دا وګوره بالکل ولاړه دا دې کې نه راځي او دا یو خبره نه چې زموږ له لکونه کورونه لوټه ولا پوری پر روډ د یو بو سره دا روډ زبا شو دا مکان تباہ کیږي هغه مکان تباہ کیږي دا مکان تباہ کیږي اخر دا څنګه انجینیر دی چې ته په نالۍ کې په کو حکومت تباہ کول لاندې مثلا په مقبره کې پراتی ټول مقبره ته ولاړی ټول روډ ته لاړ دا کوم فائدې دا و اخر یار موږ سره انصاف وشي دا راځو دا سم کی ټول دا بغاړه او دنه دا ګلوې زه یو کور ته بوزم او هغې کې اوس اوبه ولاړې هغه ماشوم نه چې ګرځې زنانه نه چې ګرځېدې بند دي د دې نالو په وجه او به یې کړه لاړې تاسو به کتلي وي زمانه مخکې او به یې هم کړي دا نه څنګه هغوی ته ویلي دي یا مو هېڅ هغه نه پوهېږي انجینر دی یا څه هم ورته ووایي جرګې مو ورته وکړي مینت مو ورته وکړو تعریف مو ورته وکړه هغه باوجود او کوو نه نه خپله تللي ډي سي آفیس ته تللی دی لیټر هم پکې شوی دی هغه باوجود هم دا خبرې کوي باران والا مرخې د باران نه مخکې به ستاسو کار مو تم کړي نه نه پورې سوچتنه کله چې ګیس پیپې والي هغه غریب بیا ته والي دي او اور ګیس انتظامیه هم ټوله خرابه ده ای دا کارونه داسې کوي دغه شانتې پرېږدي بس مخکې د دې لښتو ته اوبه نه راځي موږ د ملک هر یو مخ خپله تنخوا دي